والسلام على خاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال الله سبحانه وتعالى: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. وقال تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا دار من لا دار له ومال من لا مال له ولها يجمع من لا عقل له. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: كفى بالموت واعظا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم مسلمانان ورونو، دی وخت مونږه تاسو یو نیک مسلمان ورور په تکفین کې شریک یو. مومن مسلمان چې کوم عمل کوي پکار د چې د پته چې په دې ماته الله سره مسلمان وفات شو. د دې مسلمان جنازه کې تا شرکت کو، الله جل جلاله تعالی قیرات ثواب درو. چرته د سره په تدفین کې شریک وي د الله جل جلاله د رضا لپاره. څنګه چې مونږه تاسو دلته شریک یو مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله بیا مونږه تاسو له پدې معنی یو قیرات ثواب راکړي چې دا د احد د غر برابر دی. زمارونو اسلام بیا مونږ ته دا وایي د دې نه بعد 3 ورځې د دې میت رشتہ دارانو ورثاو سره تعزیت کول دا مسلمان نه پکار دي. مسلمان نه چې کله لړ شي دته مصیبت رسېدلی، منګه تاسو نه پکار دي چې نبی علیہ السلام کله خپل دور مبارک کې د چا خالتلې دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم سے ارشاد فرمایلی، مفتی سے تشریف فرما دے احادیث کے کم الفاظ سے راغلی دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په مختلفو الفاظ سره د صحابه کرام رضی الله تعالی اجمعین تعزیت کړي دي. دا پکې مشته چې نبی علیہ السلام کله تللی دی نو ده فرمایلی دی چې ان لله ما اخذ وله ما اعطى وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. مونږه تاسو مسلمانان یو، مسلمان نه پکار د دې ټیک ټاک دین زده کی، دې صحیح مونږ زده کی، دې صحیح عبادت زده کی، دې صحیح معاملات زده کی. معاشره کې دنه چې دې ژوند تیری یو بل سره ملاوېدو د میل ملاپ کوم مسنون انداز چې دی، کوم مسنون اعمال چې دي ورونو هغه مونږه تاسو زده کو. الله دې مونږ تاسو له توفیق را نصیب کړي. یا زما محترمو علماء کرام مونږه تاسو ته د موقع محل مطابق احکامات خي او مونږه تاسو ته وایي چې دا زده خو یا ساته ورونو دین اسلام داسې زبردست دین دی
چې د انسان د زندګۍ یو اړخ داسې نشته چې اسلام په هغې کې مونږ تاسو هدایات درځي راکوي او مونږ تاسو ته اسلام څومره څه چې ویلي دي نورونه زمونږ ستاسو د خیر دپاره اسلام یو داسې دین دی وروڼو چې ما او تا ته او هر انسان ته څه ورکړي دي په دنیا کې وروڼو مونږ تاسو ته هغه هېڅوک نشي راکولی زه مسلمان یم زه د الله بنده یم د اسلام په نظر کې زما مقام څومره دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک یو ځل یې داسې بهر د کوره ووت او د الله جل جلاله د ښکلي کور ته وکتل د الله جل جلاله د طرف نه د الله په دې کور بیت الله باندې روزانه شپږ شلې رحمت راوري او درې قسمه خلک دي دغه بیت الله سره خواته یو هغه خلک دي چې هغې د بیت الله نه طواف کوي ګیر چاپېره ګرځي یو هغه خلک دي چې بیت الله سره خواته په مقام ابراهیم کې یا دغه مطاف کې خوا شاولار دي هغه مونځونه کوي نفلونه کوي مسلین دي بعض هغه خلک دي چې هغې طواف هم نه کوي او مونځ هم نه کوي بر په دې چت کې ولاړ او بس د الله د کور دا نظاره ګوري ظاهرین د حدیث مفهوم دی چې کله نه الله جل جلاله د رحمت دا خصوصي نزول کېږي دا کوم خلک چې طواف کوي دا شپېته رحمتونه په هغې نازلېږي په هغې باندې راولي او دا څلوېښت رحمتونه په هغه خلکو چې هلته مونځ کوي او دا شل رحمتونه هغه خلکو باندې چې کوم دی الله پاک راوري کم خلک چې صرف د بیت الله ته ګوري د الله جل جلاله د طرف نه خصوصي توګه باندې د خپل کور باندې د رحمتونه را نازلول دا د انسانانو په زړه کې د الله د کور عظمت دی ګوره زما کور ډېر لوی عظیم مقام دی نبی علیه السلام وایي د الله کوره تو د الله جل جلاله د رحمتونو د برکتونو منبع وایي زما د په هغه ذات باندې قسمي و کوم ذات چې تا له داسې عظیم مقام درکړی دی وی د الله جل جلاله په نظر کې د یو مسلمان قیمت ستا نه دوه درجه سیوا نو دا مقام انسان لا مونږ تاسو له چا راکړی دی دا مونږ د اسلام راکړی او بل روایت کې راځي کتابونه لیکي چې نبی علیه السلام یو ځل ارشاد وفرمایو یو انسان راپاسي او دا بیت الله ټوکړي ټوکړي او ذره ذره کی وی الله د دې په ټوکړه کېدو دوره نه خفه کېږي زما محترمو څومره چې د مسلمان په بې عزتۍ باندې الله خفه کېږي الله دې مونږ تاسو د مسلمانانو د بې عزتۍ نه بچ کړي الله دې مونږ تاسو د مسلمانانو د غیبتونو نه بچ کړي الله دې مونږ تاسو د چغلونو د ناسودو نه بچ کړي زما محترمو الله جل جلاله مونږ او تاسو ته عظیم مقام راکړی مونږ د الله بندگان یو مونږ سره الله د اولیاء میندو نه زیات محبت کوي الله فرمایي ولقد کرمنا بني آدم انسان ته مې عزت ورکړی دی لقد خلقنا الانسان في احسن تقویم بهترین شکل و صورت میں ورکړی دی بیا فرمایي هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا الله فرمایي زما دا بندگان ځان لږ پوه تاسو مخدوم یو دا ټول کائنات تاسو خادم دا ځمکې موږ نه الله پاک چې کوم دی نه دی نه فصلونه راوچتوي موږ تاسو له ځمکې نه خوږې اوبه راکړئ موږ تاسو نه الله پاک ځناور پیدا کړي دي څوک راغلی چې کوم دی بوجونه وړي د چا غوښې خورو څوک راغلی یو خدمت کوي څوک راغلی بل خدمت کوي دا ټول کائنات الله زما ستا په خدمت کې لګولی دی انسان ته الله یو مقام ورکړی دی خو چې انسان خپل مقام وپېژني موږ تاسو علما کرام دا خبره کوي چې د انسان مقام د الله په نظر کې په څه جوړېږي نو په دې لږ سوچ کوئ ښه لږ سوچ به کوو مفتی صاحب تشریف فرما دی
अल्लाह यो खबर है और खपल कलाम और तो खपल बंदिगान मुखातब करी। अल्लाह फरमाए या अय्युहल नास, वो तो तमामी दुनिया इंसानान और खबर अजान पूजा के इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा, तासुमा दियो अबे बाबा ने पैदा करी है। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफू, दा मुख्तलिफ क़बाइल और खानदानुना दा पेजनगलो दा परमा जोड़ करी नी। तो याद साथ है इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम, बस ताला पायो कुलिया देता जिक्र करा मंगा तासो या अल्लाह पाक तमंग नजदीक हो दा अल्लाह रब्बल नियामतुन दी अल्लाह पर नियामतुन की पटकड़ियो दुमरा नियामतुन कि वन तउदु नियामतल्लाहि ला तुहसूहा, कि अल्लाह मुंग सर दुमरा खकड़ी दी कि मुंग दा निश तकड़ियो मुंग दा मोर पखेत के बगैर दा असबाब पालनियो ये दुनिया तना ली गिनियो देर अल अर्श मुसखर कड़ी दी हर किस्म नियामतुन दा अल्लाह मुंग तास इस्तेमालो। तो या साथे मुसलमानानो पसल में नियामत सर द नियामत कदर पैदा की, नियामत कदर पसल में नियामत सरा वो तबलीगी जमात चलते और नयो मादरजान नाबिना सर मुलाकात शो खबर तरेश दावत और को यो तबलीगी मलगरे से तपोस की विस्ता पर जमाने से अरमान ख्वाहिश था अगर जियो ख्वाहिश में देखा विजय के मजलिस के कलना से माँ विराखल कोई चीज दा जंग रंग दे दा सुर रंग दे दा तोर रंग दे दा स्पिन रंग दे ये नहीं माने और सवाल उठाए और जमा दसला अरमान दे चला जल्ला जलालू माले और 2 मिनट में दा नजर राखी जिसने दा सुर शिनो दा स्पिनो पे जन्म जिदा शिक्षे ए मुसलमान ने रो मुला अल्लाह ताला नियामत राखले दे तदे मुझे तो शुक्र अदा करे दा मुझे दा जब चगीगी तदे मुझे शुक्र अदा करे ने दा मुझे दा अल्लाह दा नियामतुन गुणन ते तौकली और दा अल्लाह जल्ल जलाल दा नियामतुन इस्तेमालो। अल्लाह फल यंजुर अल इंसानु इला तआमिही, ए बनी आदम दा अल्लाह पाक दा नियामत खुरे लग सोचन कावा कि दा संगरा गले दे दा नियामत च अल्लाह माल राखले दे। अल्लाह फरमाए अन्ना सबबनल माअ सब्बा, जमा बंदा जुबारानी नवरम तुम शक़क़नल अर्द शक़्क़ा, ब्याजो जी काम दे मक्का उशलम फांबतना फीहा हब्बा, ब्याजो दाने ना जुर्गुनिकम दागे ने च काम दे ब्याजो बुटी जोड़कम आगे की तो ब्या गली वाला कम आगे की तो ब्या मेवी वाला कम अगर तासु इस्तेमाल होए और तासु जनावर में इस्तेमाल है जमा बंदेगानो जमा पनियामतुल लग लगते तो सोच और फिक्र उनको अल्लाह दे मुंह तासुला सोच और फिक्र तौफीक रानी जमा मुहतरमो दामुंगा तासु सन अल्लाह मीन के अल्लाह जमुन खालिक दे अल्लाह जमुन मुरब्बी दे अल्लाह जमुन मुहसिन दे अल्लाह जल्ल जलालु मिसरा तासु सर ढेर ज्यादा मीन दा अल्लाह वी दा इंसान मा पैदा करे दे दा हर सद तमा ख्वार करी दी देमा मखदूम जोड़ करे दे दा तोल सुजुने दे जे कम ने खादिमान दी उस अल्लाह वाली जे दमा दा बंद मा तानी दिश नमुंगा तासु वायु तेरा मरीशा तलशु सऊदी तलशु अदल जे कम ने ढेर धोखे दाड़ के उखु और पैसे और माल जमा खु तेरे कीदी ही पदे मुंग अल्लाह तनी दिशु या जमीन चे कम दे कुवत दा जसामन बराबर ही द पदे मुंग अल्लाह तनी दिशु या समान न सब उचती द पदे मुंग अल्लाह तनी दिशु और दा टोल खबर कुरान से कम ने मुस्तरद करे दी ये ताकत वाला रागलू और उन अल्लाह तनी दिशु ने कम से अल्लाह होते ने अल्लाह फरमाए व अम्मा आदुन आदियान लोगों ते तासो बोरे सुमर ताकत वालो अल्लाह फरमाए लम युखलक मिस्लुहा फिल बिलाद इबे मन अशद मिन्ना कुव्वा। अल्लाह फरमाए व अम्मा आदुन फअहलिकू बिरिहिन सरसरिन आतिया व सखरहा अलैहिम सबअ लयालिन व थमानियत अय्याम हुसूमन फतरा अलकौम फीहा सनआ कअन्नहुम आजाज़ु नखलिन खाविया। दादा अल्लाह कारनामी दी दादा अल्लाह कारनामी दी अल्लाह यो इंसान तमाम ताकतवर को माला पर जोल रहे माल जहानतवर को वही जो पोएगा माँ अमूली से तो न पोएगी जो पोएगा माँ अब मुफ्ती से तो न पोएगी। ए मुसलमाना बोले पर अखपल जहानत माने फखर गए बोले पर अखपल नसब माने फखर गए बोले चिकम देने न सब पताओ की गरीब चिकम देने डबाए या साथे रुनो
الله سره نسبونه نه چلی په مخ د ځمکه اوچت نسب دا د پیغمبرانو ویلي او زمونږ د پیغمبر امام الانبیاء دا د تمامو پیغمبرانو سردار او نسب هم چې کوم دی سردار نسب دی علماء کرام تشریف فرما دي قریش دا د قرش نه دی بې قرش هغه مچلي ته او هغه مئی ته ویلی شي چې رونو په دریاب کې په ټولو میانو چې کوم دی نو حکم چلی او په هغې باندې بادشاهي د عربو تمام قبایل دا د محمد مصطفی د قبیلې د لاندې دا سردار قبیله وه الله په اوچت خاندان کې دی پیدا کړو نو اهل بیت دا اوچت دي اهل بیت دا اوچت دي دین الله مقام ورکړی دی خو یاد ساتئ دا مونږ چې کوم کالونۍ کې اوس تاسو ټول ناست یو دلته ګورئ دا دې یو سړی نه وایي چې زه اهل بیتو کې یم او زه چې کوم دی پښتون یم او زما دا نسب دی یاد ساتئ د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک لور حضرت فاطمه چې کله وفات کېده د دونه وصیتونه یې وکړو یو خو زما دا کټ په د شپې اوچته وای او جنت البقیع ته به وړی او دویم دا چې زما جنازه به ابو هریره رضی الله تعالی عنه کوي چې دا د حدیثو امام دی په صحابو کې زما محترمو د شپې صحابو چې کم دی نو حضرت ابو هریره جنازه وکړه او دا قبر له چې کم دی نو دا کټ ورنږدې کړو په دغه وخت کې یو صحابي ډېر عمر والا حضرت ابو ذر غفاری رضی الله تعالی عنه زما محترمو هغه یو څو قدمه داسې ور مخکې شو او د قبر ته مخاطب شو وی ای قبره وی تا ته پته ده چې تا ته موږ څوک سپارو تا ته موږ څوک حواله کوو وی یاد ساته وی د حسنینو مور ده د هغه بچو مور ده چې د هغې په شونډو به محمد مصطفی خپلې شونډې لګولې وی دا د حسنینو مور ده وی دا د شیر خدا علی المرتضی چې کوم دی نو ګورې بیبي ده او دا د محمد مصطفی د زړه ټوکړه ګوره خیال کوه زما محترمو زما ستا دا وجود د خاورې نه جوړ دی دا ژبه چې چغېږي دا پکې الله طاقت یې دی سبا به دا بند شي الله څخه خبرې کوي انسان چې الله ته مخامخ ودرېږي لومبی به دا پتون خبرې شروع پتون به خبرې شروع کړي اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون دې قبر خبرې شروع کړې اے د محمد مصطفی ملګریا دا د نسبونو ځای نه دی ښه دا د ایمان او د عمل ځای دی بعض خوش خدمته په دنیا کې داسې شته چې ځان له په خپل ایمان په عمل باندې خواري وکړي بعد د بابا په شان ډېر خوش قسمت دی ملګرو کې نه یو مې ډېر خوش قسمت دی چې په دنیا کې خپل بچي دی د الله دل نه ورکړي او دا بچی د قرآن حافظ جوړ شوي دی د قرآن عالم جوړ شوي دی د الله د دین خادم جوړ شوي دی چې د خاورو نه ورشي د دې خپل نیک اولاد د طاقت پته ورته ولګي تاسو نه تپوس کوم مفتي صاحب ناست دی ښه نور علما کرام بګي ما ته د اسلام په تاریخي کتاب کې تر قرآن پورې دا وښایه آیا په یو کتاب کې دا شته چې چا پی ایچ ډي وکړه چا LLB وکړه چا د دنیا د تمامې عہدې ډګرې حاصل کړې او دا ټولې ډګرې چې کوم دی دی الله ته چې کوم دی مخامخ کېښودې دی ورته وسیله کړې چې د دې ډګرو په برکت باندې زما بخښنه وکړه یا زما د بابا بخښنه وکړه دا ټول په کتابونو کې شته دا څوک ګارنټي ورکولی شي الحمدلله موږ دا ګارنټي ورکوو چې کوم انسان په خپل بچي د الله د عظیم کتاب یاد کو د الله پاک دین سره منسلک کو او دا بچه دا رحمت حافظ صاحب دې د باباجي په دې قبر باندې ودرېږي او دی و چې یا الله زما دې بابا قرباني کړې وه ځان باندې سختې تېرې کړې وې عظیم مدرسې ته ستا د کلام د زده کړې لپاره لېږلی یا الله ستا کلام چې ستا شان لوی دی ستا د کلام شان هم لوی دی یا الله دغه مبارک کلام په برکت باندې چې ما ولې په خپله سینه کې ځای ورکړی دی خدای زما دا بابا چې کوم دی وبخښه ورونه بخښي که نه بخښي د الله پې وعده ده مسلمانانو موږ تاسو ته دا چغه وباسو چې د دنیا په دې سیل کې د دنیا په دې رنګینو کې دې کې ډېر مه ډوبېږئ یو شاعر وایي یا صاحبي لا تغتر بتنعمي یا صاحبي لا تغتر بتنعمي فالعمر ينفد والنعيم يزول إذا حملت إلى القبور جنازة
فعلم بأنك بعدها محمول وی د دنیا په دې زنده‌باد او مرده‌باد باندې دا خو یاره موږ ته کله کله پته ولګي که انتخابات چې کله راشي موږ د خلکو د منډو ته د خلکو دا څه به شي سړی تا ته منبرګوټې ووایي او رشتهدارۍ پرېږدي تعلقات پرېږدي هغه څیز چې محمد مصطفی کله مدینې منورې ته ورغی یو صحابي وایي وی ما چې محمد مصطفی په لومړي ځل په مدینه کې ولیدو او د مخ ته مو وکتل وی ما چې لیس بوجه کذاب دا دروغجن مخ نشي کېدی دا دروغجن مخ نشي کېدی وی نبی علیه السلام یو څلور پنځه خبرې خپلو صحابو ملګرو ته وکړئ وی افشو السلام وی سلامونه خوروئ دې کې مینه او محبت دی او خوراکونه په یو بل کوئ او یو بل سره رشتهدارۍ پالئ وصلوا باللیل والناس نیام په داسې ټایم کې الله ته ودرېږئ او الله ته زاړو قطار جاړئ او منځونه کوئ کم وخت چې خلک ودی د تهجد لمونځ کوئ او چې کله دا اعمال کوئ سلامتیا سره جنت ته داخل شئ روح د دنیا په یو څو ټکو باندې او په یو څو زنده‌باد او مرده‌باد باندې موږ رشتهداران پرېږدو موږ ګاونډیان پرېږدو موږ مسلمانان پرېږدو دا زموږ ډېر غلط سوچ دی الله دې موږ د دې سوچ نه وباسي علما تاسو ته وایي دیندارۍ ته راشئ کم شی چې تاسو نه مخې ته ځي هغې باندې محنت وکړه دا خو دنیا دا یاد وساته اخري خبره کوم وروڼو دا دنیا د پاسه څه شي دي دا ټول ګپ دی دیک هېڅ چا سره څه نه دي زمونږ د کلي عبدالرازق بابا تبلیغي و هغه به کله کله بیان کې ډېرې خوږې خبرې کولې د کله کله به یې زمانو وی جامې رانه وباسي ګړی رانه وباسي کالي رانه وباسي هر څه ختم شي او خپل رشتهداران وایي چې اوبه له ګرمې کوي او داسې وکړئ لږ صابون ولې تیز صابون نه وړئ او ښې ومخئ او ښې ومږئ وایي چې د دنیا دا خیر او شام چې کوم دی مخې ته لاګل د دنیا خیر مخې ته نه ځي وروڼو دا تن تنها اذا موږ قیامت برا دی حالت اذا من مات فقد قامت قیامته بچ انسان وفات شو به د باندې قیامت راغی دا سوی چې دلته پراته دي زموږ دا زړې زړې مقبرې دي د څلورو سوو د پنځو سوو کالو مقبرې دي زرګونه کاله دلته شروع دغه یو ژوند دی دنیا کې یو بټن کولاو ده یو آف ده یو ان ده په دنیا کې د هر څه مونږ ته ښکاري دی ټایم کې مونږ سوده غوندي یو موږ چې کوم دی خوب کې یو حضرت علي رضی الله فرمایي انسان چې کوم دی کله مړ شي دی ویښ شي دغه آف بټن چې کوم دی آن شي انې آف شي نوی پروګرام شروع شي نو دغه زندگی ګوره اصل لا د سور دنیا کې چې سمو تخکاری قرآن من تواضع ویلی دی وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان د دنیا مخته اس پکان نه دی د دې رحمت اپ سیبو حفظ به بابا پکار را دی ان شاء الله زمونږ د بچو د نیک کارونه منو پکار را دی مسلمانانو را دی چې عزم کو د نن نمخ کې چې موږ څومره ژوند په خپل ترتیب جوړ کړی او تیر کړی هغه ترتیب ختم کو آئنده د مفتی صاحب نه تپوس کو چې ژوند پسند کړو عبادت پسند کو معاملات پسند کو اخلاقیات اسلام منتسوي ورونو کو دغه یي مخه ته مزيدي او کو دغه نه بیا به د قیامت پر ورځ باندې انسان الله تعالی سودريږي او سورۃ المعارج راواله وي ويود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته واخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الارض جميعا ثم يجيه مفتی صاحب ناسته تشریح ټیم نشتا وی یود المجرم مجرم به الله ته په جړا شي سترګو اوښ کې به ختم شي وینه به پیش ختم شي بیا به یو دی وی خدای په پیډیا کې به چیم در کومه او کومبا او خاندان هم در کومه ومن في الارض جميعا ارس در کوم او ما ته نجات بخا د الله وکلا دا زما قانون نه دی راځي ورونو چې په شریک باندې من توبه وباسو او هغه ذهن جوړ کو کم ذهن چې بابا جوړو کثرت عبادت او خپل بچی دین لور کول ان شاء الله موږ تاسو خپل بچی دیندار کو په خپل به دین باندې روان شو د دنیا دا لږه مسلې د کاني پینې د لباس د مسکن وغیرہ وغیرہ دا به ان شاء الله موږ په اعلی پیمانه پوره کی برکت ورکړي او دا مخه ته مرحله ورته آسان شي الله دې په دې خبرو باندې مالا تاسو ټول د عمل کولو توفیق را نصیب کړي الحمدلله رب العالمین والصلاه والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم اغفره وارحمه واعف عنه ولا تعذبه
अल्लाहुम्मा नव्विर क़ब्रहु वजअल जन्नत मस्वाहु या अरहमर राहिमीन। या अल्लाह गुनाहों हो माफ का, या अल्लाह परेशानी में खत्म का, या अल्लाह द हया द इज्जत और द फजल मुक्त नसीब का। इलाहुल आलमीन द हाजिर मजमा टोल हो बखा, या अल्लाह द मगबरे के जसुम मुर्दगान द टोल हो बखा। या अल्लाह जमीन द बाबा चिने को मुअम्मर और बीमार और वखना, या अल्लाह स्तायो नेक बंदो खुदाया दसर दरहम करम मामिलों का साबित कदमी होता नसीब का। द जन्नत लिबासून होता वागुंदवा, या अल्लाह द जन्नत या अल्लाह बिस्तरे व तो गोड़वा बच्चे द कुरान हाफिज दे, या अल्लाह द दफ बरकत बांध, या अल्लाह दे मगफूर गर्दवा। इलाहुल आलमीन मुंत पे इस्लाम माने जुन नसीब का, या अल्लाह खातिमे द मुंत पे ईमानों का। या इलाहुल आलमीन और मौजूदा की जसुम में गया परेशानी दी खुदा दा दे खातिमा फरमाया। या अल्लाह हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सुमर खैरुला द उम्मत मुस्लिमा दा पाना गुफ्ती द खुदा का मुंत नसीब का। नबी अलैहि सलाम के द कम बीमारों और बागानों और परेशानों द फितनों ने हिफाजत गुफ्ती ने, या अल्लाह मुंह टूल तना महफूज कर दवा। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिहि व सहबिही अजमईन।